وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسرار فی سے دل تمخ درازا دے پیرا باینا التراغ مارتی جنگ درہ کی پروگرام دینو دا برکلی نرا روان شو جنگ دری تراغ مین دیت ہوئی دا پا علماء و پا مدارس دا مین التا برکلی تمالا مانزل راغلے میں جنگ دری تزم ویزم جنگ دری تزم پروگرام دا اغزین و دل تراغ زدا لیٹم پدیشو مال پیشاور نمیلمان جمی مانزل راغلی و اغی مانزل پس بیا روٹای خوڑلا چه پیخور نراغلیو نو چې سړی خو سره یو پاو سات یا شل منټه کینې هغه ځای نه سفر کړی او دا لیټم په دغه وجه شوم کنې ناس نه یم خدا د پیشاور میلوانو هغې سره ایثار شوم جمعې مانځله پیښور نه راغلي زما مسجد نو هغې سره لږ سات روټۍ یې خوړل هغه چای یې مې تاسو سکې زه لاړم نه چای مې ورته پرېښودله زه ترې ووتم او چای به څکلي بیا به تلي او ډوډۍ ټیمه پورې ورسره ناست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس صحابہ کرام تو فرمائل وی ان للہ اہلین من الناس وی اے صحابو پا دے خلقو کے بعض خلق دسی دے چاگہ دا اللہ اہل دے پا دے خلقو کے بعض خلق دسی دے چاگہ دا اللہ اہل دے یعنی اغیتا اہل اللہ ویلے کی اللہ والا خلق ورطویلے کی صحابہ کرام تپوس کو قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ حبیب منتدا اہل اللہ و خیا دا اہل اللہ سوک دی پا مخدز مکا منگ با اللہ والا سنگ پیجن قالوا من ہم یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول دا اہل اللہ سوک دی پا مخدز مکا اہل اللہ سوک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ پا مخدز مکا اہل القرآن اہل اللہ اہل دا قرآن دا اہل دا اللہ دے بس قرآن والا پا مخدز مکا چیدی دا اہل اللہ دی اللہ والا خلق پا مخدز مکا اہل القرآن ہم اہل اللہ اہل دا قرآن دا اہل دا اللہ دے دا طلباء دا علماء دا قرآن وین کیو دا قرآن ازدکون کیو دا مدرسو خادمان دا قرآن خادمان او دا قرآن وین کی اہل القرآن ہم اہل اللہ دا وی دا اللہ اہل دے او دا اللہ خاص بندیان دے حدیث مبارک کے راضی کہ سوک قرآن کریم اوائی تلاوت کئی نو پا یو حرف اللہ لسنے کئی ورکی اور دلیم دی علماؤنا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنتن والحسنت بعشر امثالها یونی کی ورکے یونی کی پلس چند دا
نو د قرآن په یو حرف الله لس نیکی ورکی. خدا د ټولو نه کم درجه ده، د دې نه کم نور شته دی نه. دا په هغې صورت کې دي چې کله سړی د قرآن تلاوت کوي او بې اودسۍ کوي په یادو باندې. قرآن لاس کې نشته او په لاره روان دی او سوره یاسین لولي، په لاره روان دی او سوره واقعه لولي، په لاره روان دی او سوره رحمان لولي. نو چې بې اودسه قرآن لولي دته په یو حرف لس نیکی میلاوي. او چې کله اودس وکړي او بیا د قرآن تلاوت کوي نو په یو حرف الله 25 نیکی ورکوي چې په اوداسه کې سړی قرآن لولي. او چې کله اودس وکړي او په مانځه کې قرآن لولي، اوداسه کې دی په مانځه کې دی. نو چې مانځه کې قرآن لولي نه که په ناسته قرآن لولي په مانځه کې نو بیا په یو حرف 50 نیکی دي. او چې کله په اوداسه کې دی او په مانځه کې دی او په ولاړه قرآن لولي بیا په یو حرف الله 100 نیکی ورکوي. نو داسې کتاب بل شته چې سړی قرآن لولي الله په یو حرف باندې 100 نیکی ورکوي. دی بچو به څومره د قرآن تلاوت کړی، دی به څومره حروف د قرآن لوستلی. نو چې سړی بې اودس لولي نو په یو حرف لس نیکی دي. نو دی حافظان چې تراو کې قرآن لولي او په مانځه کې ولاړي په ولاړه نو په یو حرف الله 100 نیکی د قرآن ویونکو له ورکوي. قرآن دا د الله کتاب دی او دا د الله خبرې دي. او دې ته چې څوک هم نږدې شو نو الله به عزت ورکوي. دا د خدای شان دی، دا د الله کلام دی او چې دې سره نږدې کېږي نو الله به مقام درکوي. خامخا به د قرآن سره الله تعالی مقام درکوي. او قرآن یو عظیم الشان او یو عالی کتاب دی اوچت، نو الله به ورسره تام اوچتوي چې قرآن لولي او د قرآن سره نږدې. حدیث مبارک کې راځي چې څوک په ناظره قرآن کریم ووایي نه حافظ دی نه قاری صاحب دی نه عالم دی، خو صرف په ناظره باندې چې چا قرآن ووي او دی هر ورځ 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي. قرآن په ناظره ویلې دی او هر ورځ 200 آیاتونه د قرآن کریم تلاوت کوي. احادیث مبارکو کې راځي چې دا بنده وفات شي نو الله تبارک و تعالی به د په برکت باندې په مقبره کې د په گاون کې او مړي الله بخي چې څوک د قرآن 200 آیاتونه تلاوت کوي هر ورځ، که نارینه دی که زنانه ده، که حافظ دی که عالم دی که امی دی، خو چې قرآن په ناظره ویلې دی او هر ورځ 200 آیاتونه د قرآن تلاوت کوي الله به د په برکت د اوو مړو بخنه کوي. چې کله سړی قرآن لولي، قرآن ډیر په شوق لولي. امام شافعي رحمت الله علیه وی ما چې علم شروع کو نو د مکې نه مدینې منورې ته روان شوم، ځکه هلته مې نوم اورېدلی و د امام مالک رحمت الله علیه نوم مې اورېدلی و. ما وی ځم چې د امام مالک رحمت الله علیه نه احادیث زده کمه. نو وی چې تلم مدینې منورې ته نو د مکې نه واله د مدینې منورې پورې دا پوره لار ده. اوس چې سړی ګاډي کې بس کې وي نو ډېر وخت پې لګي. امام شافعي صاحب وایي مونږ پیاده روانو په سورلو نو 12 ورځې مې په لاره سفر وکړو او 12 پیرې مې پکې قرآن کریم ختم کو. دا چې کله طالبین تلم علم مې شروع کو نو دنه به الله د علم سمندر نه جوړو. کم ځای ته به دی رسېدلی چې دا آیاتونه ختموي نو فرشتې به ورته وایي دقه دې ځای دی اوسېږه. نو دی چې وګوري نو ټول به حاملین د قرآن، حافظان به علما به عام سړی به پکې نه وي، تش حاملین د قرآن به سرداران د جنتي. نو دی چې وګوري نو دی به وایي یا الله زما غمور او پلار څه شو. پلاره بیا به دې سترګې وغړېږي، بیا به وایي چې دا مولي صاحب مې خیر خواو، دا مولي صاحب مې خیر خواو. هلته به دا حافظ قرآن بچې د جنت سردار وي به زما غمور او پلار څه شو.
وی به ورته چې جنت ته راغلي دي خو دلته نشته، دا ځای د سردارانو دی، اب جنت کې دي خو دلته نشته. وی دا بچی به وایي، دا حافظ قرآن به وایي چې زما هغه مور او پلار مال راوغواړئ. دې کې به اطلاع راشي چې پلان کې دی راشي بچی غواړي، نو ټول خلک به ولاړ یو یو مور او پلار به ترې رواني. دغه ټیم کې به وایي چې کاش چې یو حافظ بچی مې وي. هی دی نن د خلقو بچی سرداران شول، هی دی یو یو پلار مور خیجی چې مونږ ته به آواز کیږي که نه. وی به پلان کې دی راشي مو بچی غواړي، کم ځای ته بچی د جنت سردار دی خپل مور او پلار غواړي چې راشي، مور او پلار به یې راوغواړي. وی دی به وایي چې یا الله ما سره دا مور او پلار دلته کې یو ځای که، دا زما مور او پلار. فرشتې به ورته وایي، الله به ورته وایي سفارش قبول کړئ. دا فرشتې به مور او پلار ته وایي چې نه حافظان وایي نه عالمان وایي، خو چې دی بچیم سفارش وکړو نو تاسو ورسره دلته کې اوسېږئ. نو پلاره د سردارۍ په ځای کې خو به ته اوسېږي چې بچی دی حافظ، مورې د سردارۍ په ځای کې خو به ته اوسېږي، نو بچی به د جنت سردار یو، هلته به ورسره تاسو مزې کوئ. تاسو د دنیا سردارۍ ته زیریږئ که نه، نو دا بچی بم د آخرت د جنت سرداران دي، هلته به ورسره مور او پلار یو ځای اوسېږي. دی له به الله د سفارش اختیار ورکړي او دنیا کې به هم دا بچی پکارېږي. نن مور او پلار خبره ومنله چې مولي صاحب بچی د مدرسې بچی دی، بچی حافظ بچی دی او بچی عالم بچی دی. دا نن مور ومنله ما سره، دا نن ما سره پلار ومنله، ځکه چې کومو بچوی مدرسه کې وخت نه و تیر کړی، هغه نن مور او پلار ته وایي ستاسو مثال د موبایل دی، که ایزولوډ موبایل ته کوي جو کار کوي، که ایزولوډ ورته نه کوي جو بیا کار نه کوي. دا خپله ترې واورېدل وایي چې مور او پلار له پیسې ورکوي نو ښه دي، چې پیسې وله نه ورکوي نو بیا ښه نه دي. دا ستاسو د بچو وینا ده، دا ستاسو بچو د خولو نه مونږ واورو. زه هم کاش بچیا چې ته ما ته مدرسه کې کښېنې او تا ته زه د قرآن ترجمه کومه، اته دی رکو ته ورسې چې وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. کاش چې تا ما نه د دې رکو ترجمه وکړلې چې الله وایي چې د مور او پلار په مخ کې به اف کلمه هم نه وایي، اف هم د خولې نه نه وباسي، ولا تنهرهما مور او پلار به نه رټي، وقل لهما قولا کریما مور او پلار سره به نرمې خبرې کوي. زه هم چې تا ما نه د دې رکو لږه ترجمه وکړلې، لږ د دې تفسیر دې رانه وکړلې، نو بیا به د مور او پلار په باره کې دا نه وایي. نبی علیه السلام فرمایي چې د چا مور او پلار را روانو او دنه چا تپوس وکړو چې دا څوک را روان دی پلار او دته ځان بد ښکاري نو دی وایي زمونږ رشته دار را روان دی. نبی علیہ السلام فرمائی دا بچے عاق شو، عاق تاسو چې وایي حق کړی مې دی، عاق کړی مې دی حق، نو دا بچے عاق شو چې د قدر دو وي چې دا زمونږ رشته دار دی. نو چې په دغه خبره بچے عاق کیږي نو په دې به نه عاق کیږي چې د مور او پلار مثال د موبایل دی کې زیلوډ ورته کوي. دا څومره درنه خبره ده. دې د پلار ړه سیرلی دی، دې د مور ړه سیرلی دی. بچیا ته د پلار سره لږ کښېنه، ته د مور سره لږ کښېنه، ته د پلار ړه لږ وتپوسه او د مور ړه لږ وتپوسه. دا خبرې بچي نن پلارانو ته کوي، بیا مور هم خفه ده، بیا پلار هم خفه دی. زه دقې بچي ته وایم ته کښېنه بچیا، دې ما سره کښېني. زه وایم ته وایې چې د پلار مثال د موبایل دی، وی آو زه ورته وامه بچیا د دې پلار په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت مینځنۍ دروازه ده. وی زما پلار وام او ستا پلار نبی علیہ السلام وی چې دا د جنت مینځنۍ دروازه کو ځان له محفوظ کوي او کو ضایع کوي. چې یو بچی په دې پوه شي چې زما پلار زما د جنت مینځنۍ دروازه ده، دې به د دې پلار بې قدري وکړي چې دا مینځنۍ دروازه د جنت زما کره ده. که یو بچی په دې پوه شو چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر کتل دا د یو حج قبول شوي اجر لري، که په دې بچی پوه شو دی به بیا د پلار ناقدري وکړي.
دی به د پلار مخ ته ترس ترس وګوري، دی به د مور مخ ته بد بد وګوري چې دی مخ ته کتل د یو حج قبول شوي اجر کوي. بچیا راشه ما سره کښېنه، ما نه تپوس وکړه د پلار مخ څه حیثیت لري مولي صاحب، د مور مخ څه حیثیت لري مولي صاحب. زه ورته وامه خدای دې حج له بوزه، خدای دې عمرې له بوزه، خدای دې د پلار او د مور سره بوزه چې هلته لاړ شي، خدای دې کعبې ته ورسوه چې د کعبې طواف وکړي، اووه چکر یې پوره کړي او د کعبې نه رخصتېږي که نه. نو یو نظر دې کعبې ته وکړه او په مطاف کې دې پلار ودروه، یو نظر داسې د پلار مخ ته وکړه، نو دا کعبه او دا د پلار مخ الله یو برابر کړي دي. دې نه خبرې بچیا، دا کعبه او د مور مخ یو برابر دي، ته خبرې بچیا. خمولی صاحب کعبه او د مور مخ او دا برابر دي. کعبې ته کتل عبادت ته د رحمت په نظر، د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر کتل دم عبادت. بچیا چې کعبه نشي لیدې نو د مور مخ خو کور لیدلی شي که نه. بچیا چې کعبه نشي لیدې د پلار مخ ته خو نیخ نیخ کتلی شي د رحمت په نظر. رضا الرب فی رضا الوالد، رضا د رب په رضا د پلار کې ده او خفګان د رب په خفګان د پلار کې ده. پلار خفه دی رب خفه دی، پلار خوشحاله دی رب العالمین وی زه خوشحاله یم چې پلار خوشحاله دی زه خوشحاله یم. پلار خفه دی رب وی زه خفه یم، رب وی زه خفه یم. نو دا بچی بم سبا پلارانو بچی دا یاد ساته که هر څومره لوی عالمي پلارا تاله به چاپی کوي، مور ستا پاپی به مالش کوي، پلار ستا پاپی به مالش کوي، پلار ستانه به په لار کې مخ کې نه ځي، ستانه به په کټ کې بره نه کیني. اوس د پلار غټه ګیله دا ده، وایي مولي صاحب زه خبرې کومه، دا بچی روان شي وي د خبرې اوږدې دي وي دی هسې لګیا دی وي. مولي صاحب زه دا خبره چاته پوره کم، دا نیمګړې خبره چاته پوره کم، بچی می خبره پوره نه اوري. مور ماته وایي مولي صاحب زه لګیا یم خبرې کوم، بچی په نیمه کې پاسې وي دا سپی د غپیږي به بچی را نه وځي. زه دا خبره چاته پوره کم، دا څوک دی مولي صاحب، دا د چا نه پیدا دی مولي صاحب. دا اتم میاشتې نخه میاشتې ما په ګېډه څوک ګرځولی و، دا هغه بچی دی هغه ما چې نخه او لس میاشتې په ګېډه ګرځو، نن وایي دا سپی د لګیا به یو بچی ته نه روان شي. مور څه چلو کی، مور له ځای د جواب وګورئ، پلار له د جواب ځای وګورئ. ټول مفسرین وایي ستاسو خلو کې چې دا ژبه ده دا د مور ژبه ده، دا د مور ژبه ده. وایي ماشومانو واورئ دا ژبه د مور ژبه ده. وی څنګه، وی دی خبرې د مور نه زده کړي دي که نه، دی دا ابو د چا نه زده کړی دی، امي ورته چا ښودلې ده، مدرسه ورته چا ښودلې ده، جومات دی دا خبرې د چا نه زده کړي دي. نو دا د مور ژبه ده، نو د مور په ژبه خو مور مکنځه که نه. مور راته وایي مولي صاحب گر کو آگ لگی گر کی چراغ سے، کور می وسو خو د کور ډیوې راله وسو، د کور د ډیوې نه مې کور واغسته. وایي مولي صاحب هغې ژبې وسوم چې کومې ژبې زما نه خبرې زده کړې وي، هغه ژبه چې ما ورته ابو امي ښودلی و، نن هغه ژبه ما ته وایي ته سپی یې. مولي صاحب کوم ځای ته لاړه شم، دا ګیله چاله اوسمه، د ګیله د چا ته وکمه، تپوس د چا نه وکمه. مولي صاحب بچي وسومه، پلار وایي مولي صاحب بچي وسومه، خبرې ته مې غوږ نه ږدي. بیا وایي پلار جاړي دا تا وجړو که نه، جدایي به کېږي بچي به ناسي، نو یو به وایي دا ستا او دا ستا او دا ستا، تقسیم به وکړي. نو پلار به ناسي نه وایي هلکه دا پلار، نو یو به وایي دا ستا پلار دی، بل به وایي دا ستا پلار دی، هغه بل به وایي دا ستا پلار دی. نو هغه پلار چې دا نظاره د بچو ویني نو غلی سیټ ته لاړ شي او په جړا شي. زه ورته هم پلاره ته ولې جاړې؟ ما ته وایي مولي صاحبو یو وخت داسې و چې دا بچي مې واړه، یو به زما غېږ له راغی وي دا زما ابو دی، بل به راغی وي دا زما ابو دی، بل به راغی وي دا زما ابو دی. نو دا پلار یو په ځان پورې نیسي وي دا زما بچی دی، چې هغه بل راشي وي ته مې بچی، نو دا بچی وي دا زما ابو دی، دا زما ابو دی.
وی مولی صاحب هغه جبې چې ماته شل کاله ابو ویلې دی نن هغه جبه وی دا ستا پلار دی نو زه به جاړم نه دا کومه جبه ده ته دا جبه لږه روباسه که دا پلار تا ته وایي چې دا جبه لږه رابار کا په دې جبه دې ما ته ولې ابو وی په دې جبه دې ولې زه په ابو نوم عادت کولم چې نن وایي ستا پلار دی دې پلار له به جواب څوک ورکوي د دې خبرې دا پلار به څوک رسا کوي د دې پلار ګیله به څوک ختموي چې دا پلار ما ته دا ګیله وکړي زه ورته وایم پلار له جوړه والا اختر راغی مور له جوړه والا اختر راغی ځان له به یې 3 او 4 جوړ کړي او پلار به یې د اختر په ورځ په زړو جامو کې را روان عیدګاه ته زوی دا ستا پلار را روان دی دا ستا پلار را روان دی زه ورته ته دې پلار له ولې جوړه نالې اختر کې دې مور له دې ولې نوې جامې نالې وایي مولي صاحب دې ما ته وایي نه نو دې ما ته وایي نه نو زه وایم ښه ته خفه کېږه مو زه به پلار کېنوم خیر دی چې ته دې بچي ته وایه چې ما له جوړاله پلار به تا ته وایي زه ورته وایم بلکل به درته پلار وایي خو ما له به د یوې خبرې جواب راکړه ته چې د 1 کال وې بچیا ته چې د 1 کال دا زه رسي مولي صاحب دنیا ته نه وم راغلی دا زه د 20 ورځو وم د 30 وم او بیا د کال شوم بیا د 2 کالو شوم دا هره مرحلې نه تېر شوي دي زه ورته وایم ته چې د 1 کال وې تا له پلار جوړه اغستې وه او مور وی او وایم تا ورته ویلي نو وی نه د کال چې زه وم نو ما خو خبرې نه شپې کولی د کال په وخت کې ماشوم خبرې کولی شي نو وی نه نو وایم تا له جوړه چا اغستې وه نو وی پلار او مور وایم تا ورته ویلي وی ما خو خبرې نه شپې کولی نو وایم څنګه دله دې پلار واغسته نو دې پلار مې ما ته وکتل که نه چې دا بچی دی او دی خو راکوټی دی او جمې راغی دله ګرمه جوړه اغسته غواړي نو زه وایم هغه پلار چې تا ته به کتل او اغستل به یې دله نن هغې پلار ته ته ګور او الوله که نه د تا ته کتلي اغستي دي ورله نن یې ته په خبرو مجبورای نه یې ته په خبرو نن مجبورای نو هغه پلار په زړو جامو کې را رواني مانځله راځي د دې پلار دا ګیله به څوک ختموي پلارانو دا ګیلې نه ختمیږي دا بچی راول او ما سره یې کېنوه چې زه یې درله پوه کړم چې دی د پلار مقام لږ وپېژني که نه دی خبر نه دی دا بچی یقینو که ما ته یو کس ټلیفون وکړو د ملیشا نه وی یو تقریر مې واورېده ما ته وی دا سر مې دیوال نه راپرېښې وي دا مازغه مې اوس لږ شاټ هم دي په دې ټایم کې وی بیلنس یې ګډوډ شوی دی د مزغو مې خدای دې خیر وکړي وی دعا کوه چې ساره پورې روغ یې منو مې خدای دې روغ ساته مې ولې وی چې سحر شي که نه پلار مې ملیشا کې دی زم یمه ما خو وی چې دی به ځان لګټي او زه به ځان لګټم اوس مې تقریر وره چې ښه پلار به ځان لګټي وی مولي صاحب اوس مې سول برابر شو خو چې وی صرف د ساره پورې مې خدای روغ وساتي وی سهار به ځمه او پلار له به ټیکټ الم او دا پلار به کلي ته لیږم هم چې پلاره ته کور دعا کوه زه به یې ګټم او ته یې خوره ما ته دا پته د اوسه پورې نه وه ما خو وی دی به هم ځان لګټي او زه به هم ځان لګټم چې دی هم ځان لګټي او تم نو دی پلار پسه شو د بچو ثمره د ته څه میلاو شوله علماو لیکلي دي وی یو کسه که نه د مور او پلار یو بچی مور او پلار هسې په بچو مینې او چې لا یوي مور خو ترې نه ځان قربانوي هغه دا انجینیرینګ وکړو چې انجینیرینګ وکړو نو نوکري راله نو د ده پکې نوکري وشوه څه موده پس پلار ته وایي د بار ملک نوکری رالی بار ملک پوسټونه رالو د انجینیرینګ ده ورته اپلای وکړل او دی پکې وشو راغې مور او پلار ته وایي زما خو نوکري په بار ملک کې وشو مور او پلار ورته بس بچي دي ځان سره بوز او زه بار ملک خو ګورې مونږ یادوه د پلار دا ګیله ده وایي بچیا ما مه هېروه مور وایي بچیا ما صرف هېروم ته چې ټلیفون وکې او ته دا 1 ګنټه خبرې د خپلې بیبي سره کوې نو بچیا یو 15 منټه ما سره م کوه زه مور یم که نه ما هم دې ټلیفون ته غوږ یخې چې اوس به دا بچی د مور مو وایي که نه نو چې 1 ګنټه بیبي خبرې وکړي او مور دنده ځي او بار ځي او ښځه یې ټلیفون بند کړي او مور یې دنده لاړه شي او سملې وایي او بچیا ما خو تا ته وایي چې ما یادوه که نه ما سره یو 15 منټه خبرې کوه دا ټلیفون به مور والي وایي بچیا خوشحالی کار دې ښه دی الله دې روغ جوړ راوله بچي الله دې خوشحاله ساته بیا به دا مور نه او بیا به وایي چې کاش چې مور وی چې ما ته یې دا 3 خبرې وکړلې بیا به ړوند شي نو وی مور او پلار مې راته وی چې مونږ ورې یادوه لاړ سعودي ته وی هلته مې نوکري کوله
چې کال به پوره شورا بلم حج لا کال پس به مې حج 12 کاله مې ویستل 12 مې حجونه وکړل خو چې کله به مې حج وکړو رکه به دا یو आवाज غونته براغه چې حج دې نه دی قبول شوی حیران وم پیسې حلالي ګټم او حج نه قبليږي اوسم بچي ودا خو ما ځان لګټلی په ملیشا کې بالکل دا تازانه ټول استادي خلا تازان لګټلی بالکل پلار لته مو ورکو په دې پوله کې نه وا دا غنه پقه پرور واجب د پسوینه د واجبي بارور بول ورکی چې پتا نه دی دا استاد نه د پلار نه پقه پچا واجب د مال خو فتوا راوړه د مدرسې نه مال د عالم نه لیکل راوړه چې نفقه پچا واجب ده نو چې زوی پلار جدا کوي نو زین نفقه پچا واجب کم د زوینه بل نږدې رشتہ شتا نو چې زوی پلار جدا کوي نو زې د چا سره شریک کما پرور ولا نفقه واجب کما په خور ولا واجب کم پچا ولا نفقه واجب کم نوې ما وی چې دا خو حلالي پیسې دی وی حرم شریف غولي کې ناسو ما جړل می یو کس را باندې تیر شماته ولې جاړي مې چې دسی معاملې ده ما ته وی چې د کم ملک مې د پلان کې وی چې څومره وخت یو شو چې راغله مې 12 کاله وی چې ملک دې سوکشتا مې چې مور او پلار می دي ما ته وی چې د 12 کاله کې دې تپوس کړي دي ما وی چې نه دا خو مې نه دي کړی ما ته وی چې یو راي در کومه ټیکټ والا او ملک تلاړ شه مور او پلار سره لګ میلاو شه شاید چې دا حجونه دی الله نه قبلې دالته مور او پلار په ملک خپنا سینستا عبادت الله نیولې حج بدین خطی خان عمره بدین خطی تهجد بدین خطی چې په شای د مور او پلار رضا نه ان خطی بین خطی علم بن خطی چې د مور او پلار رضا نه یقین وکړه ضروری خبره ما د درې ورځې مخکې کس ټلیفون کوي زه علم لازم مور او پلار اجازت نه راکړي چې نه بزي وي زه څه وکم مې بالکل چې مور او پلار وي نه بزي قدم بم نه لري د مور مس فتوا دا چې مور او پلار دی نه رضا نه بزي علم دا علم دا اتکاله دا فرض کفایه دی او د مور او پلار اطاعت دا فرض عین دی بس چې مور او پلار وي مزه مې پکور کې کېنه ځان له تلاوت کوا او د مور او پلار خدمت کوا او دعاګانې کوا چې کله مور او پلار اجازت درکو د علم لذي دسي علم ست الله ته نه دی مرز ته د مور او پلار د طاقت نه خبري دا چې لاس دسي شونار سب دړي وړي بیا بنه دا پګړی او نه بسپيري جامي وی خبره می پړه خوګه ولګي د ټیکټ می واغست ویر عالم خپل ملک ته کلی تراور رسیدلم وی کلی کې می چا پیجندلم خو نه پورا د خپل پلار نوم می واغس یو کسته چې دی کلی کې دسی کس وشته وی ماته وی چې خو وفات شوی اخو مړ دی او یو زوی هغه سعودي ته تللی چې تللی دی نو بیا د مور او پلار تپوس نه دی کړی ما وی ښه غزوی زیمه او دا چې دا وفات دی دا زما پلار وفات نه کته 100 کروڑ روپۍ راوړي خو چې پلار دی نه په دې پیسو به تاسو وکړي سبا کوي په دې پیسو چې پلار نه د پلار خدمت ونه کې سبا کوي ډېر خپه شوم چې پلار خو مې مړ دی نو اوس چې زه کور ته لاړ شم نو دا مور به څنګه رضا کېږي 12 کاله مې تپوس نه دی کړی او پلار پکې مړ دی نو چې دا مور به څنګه رضا کوم اوس هم ډېر وایي د مور به څنګه رضا کېږي مال راشه چې زه ورته چلو د مور رضا کېده د 15 منټو کار دی چې بچې مور له ورشي ته ورشه د مور مخېله مور به درته په چغو چغو وجاړي مور نه چې ته وتې هغې یوه شپه بې جړا نه ده تېره کړې دا خو ته په خندا لګیې د مور او د پلار اوښکې دې نه دي وچې شوي چې بچې ته جدا شي وی روان یم چې مور به څنګه رضا کومه وی چې ورله ورلمه وردند شومه ورکې وی چې اومې کتل مور ته نو د اډوکو یوه ډانچه په کټ کې پرته ده مور دومره کمزوري شوې ده بیا به د مور دعا نه پیسې به خو د مور دعا بني بیا به د ملیشا نه راشي په کروڑه او باراوړي خو چې کور کې دغه مور نه کنه نو کور بني مورې مور او کور ښا کور د مور نوم دی چې مور نه هغه کور نه دی مورې آبادې نه دی ښا بیا به مور نه ویني په دروازه کې نو پیسې سکے وی مور نه مې د اډوکو ډانچه جوړه شوې ده وی ورنږدې شوم پټ ما چې دا مور به ما ته سکبي خیري کوي که نه دته ځان معلوم وی مور مې داسې لاس اوچت کړي و زه یې نه لیدم وی چې یا الله زما هغه بچې روغ جوړ کور ته راولې ما وی ښه 12 کاله پس د مور لاس اوچتېږي چې زما بچې روغ جوړ راولې او 12 کاله بچې د مور تپوس نه کوي
او د مور چې لاس اوچت شو الله زما بچی روغ جوړ راولي وی خوشاله شوم مې چې روغ کیږي که خیر مور رضا ده وی ورنږدې شوم مې چې مورې الله دې دعا قبول کړل او زه روغ جوړ راورسېدلم مې چې دا مې وی مور مې په جړا شو مې مورې ولې جاړې وی چې بچیا د سترګو نظر مې ختم شوی دی نو زه خو تا اینم نه چې ته زما بچی یې که نه یې زه به دا سترګې څنګه خوږوم چې په ورځ زما بچی رادن نه شو مای موري بچی دی یما مور وی بچیا نظر نشته چې او دی وی نما چې د بچی مینا ما تکم زوام بچی ما مور وی نه ای مور میرا ته وی چې دا سر لګ راخ کته کا زما سره یو دلیل دی چې زه تو پیجنم چې ته زما بچی وی چې سر مخ کته کو او مور خپل کړم وی پچو شو وی چې الحمدلله زما بچی مای موري څنګه درته پته ولګیدله وی چې بچیا ستا د سرمنی نه به یو بوی تو ما تا غیادو 12 کاله پس په ما د خپل بچی د سرمنی بوی نن ولګید مور ته د بچی د سرمنی بوی یادو چې زما د بچی د سرمنی نه به دا بوی ته ما باندې 12 کاله پس د بچی د سرمنی هغه مور چې هغې ته ستا د سرمنی بوی یاد دی ته نن د هغې بغاوت ته ولاړې هغه مور چې تا ول وجود ټول په متیازو ککړ کړی و ته نن هغې مور ته سپی وایې هغه پلار چې ټوله زندګي ستا د خواهشاتو دپاره ختمه کړې وه ته نن هغې پلار ته سپی وایې به هر صورت وی د مور خدمت مې کو وفات شوله خخه مې کړله چې لاړم او 14 حج مې وکړو بس خوب مې ولیده وی چې هغه 12 حجونه دې م الله قبول کړو دا یو دې م الله قبول کړو دا د مور او پلار رضا په هر شي کې پکار ده نو درخواست مې دی چې بچی مدرسو ته کېنوئ پلاره تا به پیژني او مورې تا به پیژني او چې ستی قدر نه کو په مدرسه کې او ده به سبق صحیح نه ویلی دا به زمونږ شاګرد نه چې پلار ته سپک ګوري او علم یې کړی دا به د مدرسې طالب نه دا به عالم نه د به علم صحیح نه کړی چې د مور او پلار ته سپک ګوري شکرونه وباسئ په کلي کې الله داسې مدرسه درکړې ده خپل بچی راولی مدرسه کې داخل کړئ او دا یوه خبره ساتئ چې بچی سو مسافري نه کړي نو ګورئ حفظ ډېر ګران دی نو دا لږه قرباني به کوئ خپل بچی راولی او دلته په مدرسه کې مقیم کوئ ښه په لنډو مدرسه ده او راځئ تماشی ځان له ټیم په ټیم کوئ خو چې دا بچی مسافر شي که نه دی د شپې ملاسي او مورې راویښه شي او بچی کټ مې خوشی دی وایي چې زما بچی به ودیه که ویښ وی نو دا په جړا شي هلته مور په جړا شي او دلته الله د بچی ذهن کولو کی په دې وجه ډېر بچی حافظان شول نو خپل بچی راولی مدرسه کې مسافر کوي او دلته اوسوئ په مدرسه کې 2-3 کاله پس په درته انشاءالله حافظان بچی میلو شي بچی به راولو که نه که خیري او چې د چا بچی نه هغه پکې خپل بچی داخل کوي او د چا غشته هغه دلته مسافر کوي ړتې لوی کوي وایي زه بچی وقف کړی مې میدان محشر کې به الله اختیار درکوي د سفارش او ما به ځان سره یو ځای جنت ته بوځي زه بچیا زه مدرسې ته ما رخصت کړی دا بچی چې مور را رخصت کی دا مور ورته وړه کې ولاړې ورکې نو دا جاړي بچی پناه کېږي او دی ولاړي رب العالمین فرشتو ته وایي د دې بچی استقبال وکړئ دې مدرسې ته را روان د کور پرېښودو دې مدرسې ته را روان دی الله څنګه استقبال وکړو الله فرشتو ته وایي وزرې ورته خورې کوي نو فرشتې وزرې روالي او دې طالب ته یې د خپو د لاندې کې لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم الله دې فرشتې د خپلې وزرې کیدي دې طالب علم ته د خپو د لاندې د پاره د رضا کولو د طالب علم نو دا مدرسه د ستاسو د کلي او د علاقې هر قسمه تعاون ور سره کوئ چې څومره حافظان تیاریږي ستاسو به پکې برخې او د مولانا صاحب سره ښه جوخ په شا ودرېږئ مولانا صاحب ته دا دومره محنت کوي زه دې په شا ولاړ زه دې خادم یم ما د مدرسې په خادمانو کې ولیکه رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا الله دا مدرسه قبول کی، یا الله طلبه قبول کی، یا الله مدرسین قبول کی، یا الله چا چې زمکه ورکړي الله قبول کی. حدیث مبارک کې راځي د جمعتونو د مدرسې زمکه دا به الله د جنت عیسی ګرځي، دا به الله د جنت زمکه ګرځي. نو دا زمکه ته الله وایي چې زه جنت ته، دا به خبرې کوي، دا به وایي هغې پورې نظم چې د سو پورې را سره مالک نه دی تللی، په دې زمکه به الله مالک سور کړي او سره د مالک به دا جنت ته ځي. الحمدلله چې چا ورکړی الله دې قبول کړي. یا الله چا چې پکې دا آبادي کړې دا یوه ابلا کې قبول کړي. کریم الله دا یوه سیړی قبول کړي. چا چې پکې تعاون کړي الله قبول کړي. یا الله د دې حافظانو په حفظ کې برخه وکړي. یا الله دا مدرسه آباد کړي. یا الله ته حامی او ناصر شي. یا الله څنګه چې نوم امام محمد دی رحمت الله علیه، یا الله د امام محمد رحمت الله علیه پشان علما پکې پیدا کړي. الله دا غي پشان فقها پکې پیدا کړي. امام محمد رحمت الله علیه وفات شوما چا خوب کې ولید وی یریدم الله ځان ته مخامخ کړم چې محمد مې یریګا چې کوم سینې له علم ورکم نو علم نور دی، او چې کوم سینم منوره کم په نور سره ا د جهنم په اور نه سیزم مې یریګا. الله دې پکې هغه شان علما او فقها پیدا کړي. الله د دین مرکز کې، الله د فقها او د محدثین او د حفاظ مرکز کې الله قبول کړي. یا الله څومره کسانو چې حاضری کړي ده یا الله د دې ټولو د حاضری قبول کړي. یا الله د دنیا او د آخر خوشاله ورله ورکړي. یا الله د ختمونو او د علما او د تقریرونو د اورېدو د پاره راغلیو یا الله دنیا اخیری خیسته کې. یا الله د دې ټولو بچي حافظان کې، دا ټول د حفاظ او پلاران کې الله. یا الله خپل بچي علما کې الله، علما وخت الله خپل کورونو کې علما پیدا کې الله. یا الله یا الله مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله دا منګولې د مغفرت ډکې کې الله د خپل رضا ډکې کې. یا الله مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله مونږ ټولو نه رضا شي. یا الله زمونږ د ټولو د حاضری قبول کړي. الله خالص د خپل رضا ذریعہ وګرځي. الله خالص د خپل رضا ذریعہ وګرځي. الله خالص د خپل رضا ذریعہ وګرځي. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين.